الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. الحمد لله الذي من علينا بجزيل النعم، والصلاة والسلام على سيد العرب والعجم وعلى آله وأصحابه مصابيح الظلم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. شپږشتم نمبر آیت ده سورة القصص. زمون ستاسو وجود د مخلوق خدا د پاره د خیر ذریعہ وګرځي. انسانیت ویم دې ته چې هغه د بل ته د فایدې سوچ رسي، خپل ځان فایده، خپل ځان د پاره خیر، خپل او خپل د وړو. دا خو حیوانات هم کوي که نه کوي؟ خپل فکر یې سره خپل د وړو او د هغو دپاره د کور غني، هغو دپاره د رزق بندوبست کوي. حیوانات هم دا کار کوي. انسان په دې باندې جدا دی چې د سره د بل مسلمان غمي، بل مسلمان ته د ده نه فایده ورسي. الله اکبر. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي الخلق عیال الله، الخلق عیال الله. دا مخلوقات چې دي دا د الله پاک کډه ده، کډه د انسانان د الله پاک کډه ده. الله پاک د کډې نه پاک دی. لکه څنګه چې د انسان د خپل کډې د خپل وړو سره مینه، الله جل جلاله فرمایي چې زما د انسانانو سره دغه شانې مینه ده. بیا فرمایي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فاحب الخلق الى الله من احسن الى عیاله. په دې مخلوقاتو کې ټولو کې زیات خوښ الله پاک ته هغه انسان دی چې هغه د الله د کډې سره ښه سلوک کوي. وایه تاسو د بل انسان د خدمت فکر دې سره چې ما د بل انسان څه چلو کړی، زما د لاسه بل انسان ته خیر ورسېږي. خیر نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چا چې بل له یو ګیلاس اوبه ورکړي، الله جل جلاله به په ده باندې د جنت مهر کړي شراب وڅښي. چې په موږ کې د څه شي جذبه وي؟ د مخلوق خدا د خدمت جذبه، د لاس خدمت چې په هغې کې زمونږ څه شي نه د هغه نه دی به سبا زما په کار راشي، څه شي مطالبه ته زمونږ دی. د هغه دې ته نه ګورو چې عاجز دی، دې ته نه ګورو چې دی غریب دی، دې ته نه ګورو د ده په خدمت په زه بد ښکاره شم. وکړو خدمت وکړو، الله رزق کړو. زمونږ وجود یو به الله پاک په دې کې زمونږ نه تکبر لري کړي، بل به موږ په هغه بندګانو کې شامل شو چې د کومو کسانو خدمت الله پاک په خپله کوي. الله پاک د چا خدمت کوي؟ چې څوک د خپل ورور مسلمان خدمت کوي.
او تر څو پورې چې دی د هغه په خدمت کې لګیا دی الله پاک د په خدمت کې لګیا دی. الله اکبر کبیره. نبی ابن عباس رضی الله تعالی عنہ اعتکاف ته ناست دی. اعتکاف مسنون اعتکاف دی، دا عام اعتکاف دی، د روزې هغه اعتکاف نه دی. ناست دی، یو کس راغی ورپسې جومات ته چې حضرت پلانکي به ته زما ستا باره کې هغه ستا نه متاثره دی، ستا خبره پې اثر کوي، هغه ته سفارش پکار دی، زما یو کار په هغه من راغلی ماله نه کوي، ته زما سفارش وکړي. او نبی الله جل جلاله فرمایي د ښه کار سفارش چې چا وکړو الله پاک به هغه له د هغې بدله ورکوي. په ناجایزه کې چې سفارش کوي د هغې ګناه دی، او په جایز کار کې چې سفارش چا وکړو الله پاک به هغه له د هغې بدله ورکوي. نو ابن عباس ته وی چې ستا هغه له سفارش پکار دی چې تاسو سفارش وکړئ، هغه به زما دغه کار وکړي. ابن عباس رضی الله د ده دا خیال و چې ماله به ابن عباس رضی الله تعالی عنه څه نښه راکړي، څه خط لیکلي به راکړي یا به څه خپله نښه راکړي. زه به ویسم هغه ته به وښیم چې ابن عباس را لېږلی مو داسې ویلي دي. ابن عباس رضی الله تعالی عنه د سره پاسېد جومات کې او د جومات نه په وتو شو. چېرته روان شو؟ په وتو شو بهر ته. دغه سړی حیران شو چې حضرت خو اعتکاف کې ناست دی، دی خو بهر ته روان دی، څه خبره کوي؟ خبره اتره نه کوي. لاړ جومات ته، پیزار یې سم کړ چې وتو کې شو. دی ورته حضرت تاسو خو اعتکاف کې ناست یې. هغه څه غږ ونه کړ او پیزار یې په خپو کو جومات نه ووته. چې جومات نه وځي اعتکاف څه چلو شي؟ مات شي، اعتکاف ختم شو. پیزار یې په خپو کو مسجد نبوي کې او بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم روضې مبارکې ته اشاره وکړه چې د دې پورې قبر والا نه مې اورېدلي دي. داسې اشاره وکړه چې د دې قبر والا نه مې اورېدلي دي او په ژړا شو. او دومره زمانه پکې هم لا نه ده تېروتې، دومره زمانه پکې هم لا نه ده تېروتې. د ده نه مې اورېدلي دي چې د یوې ورځې اعتکاف چې دی، د یوې ورځې اعتکاف سړی انسان 3 خندقه د جهنم نه لرې کوي. یو کس د یو ورځ اعتکاف وکړي نو دی د جهنم نه څو لرې شي؟ 3 خندقه. او بیا فرمایي چې یو خندق د ځمکې او د اسمان برابر دی. دومره سړی د جهنم نه لرې شي په یو ورځ اعتکاف باندې. او څوک چې د ورور مسلمان خدمت لپاره وځي، د ورور مسلمان د خدمت لپاره چې چلو کی وځي، خدمت وشي که ونه شي، که د هغه کار وشي که ونه شي، خو چې دی روان شي وي د ده په دې روانېدو سره الله جل جلاله دله د 10 کالو د اعتکاف ثواب ورکوي. زه دې جومات کې 10 کاله اعتکاف کولی شم. خبره پوهېږئ که نه؟ په موږ کې د څه شي جذبه وي؟ خدمت جذبه وي چې زموږ نه مخلوق ته خیر ورسېدی، موږ په مخلوق بوج نه شوی. په دې معاشره کې 2 قسمه خلک اوسېږي، یو هغوی چې هغه په معاشري بوجي، بل هغوی چې هغې د معاشري بوج اوچت کړی. په داسې حال کې مړ شي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي مستریح او مستراح. یو جنازه یې ولیده، جنازه چې روانه وه، مستریح او مستراح. یا دا سړی چې دی د آرام بیا مونده، تر اوسه دی کړېدلی دی په دنیا کې، عبادت به کړی، د خلکو خدمت به کړی، نیکیانې به کړي، کړېدلی دی، اوس یې آرام بیا مونده. یا داسې سړی دی چې څه چلې کو آرام یې بیا مونده. او مستراح، یا دا داسې سړی دی چې د ده نه خلکو آرام بیا مونده، د ده نه خلکو ته تکلیف و، خلک ته پریشان و. مستراح دی لاړ
خلق ته دمه شو یا دې دمه شو یا خلق دمه شو یو کس یو حیثیت د خامخه دی مونږ په داسې حال کې د دنیا نه لاړ شو چې مونږ دمه شو دنیا کې د آرام طلب نه کوو بلکې د مخلوق خدا خدمت وکړو به الله اوس خدمت وکړو په دې خدمت د مخلوق نه څه بدله نه غواړو عاجز دی کمزور دی ګوډې ورسره پیشا دی ته چې چلو کا واخله ورسره نه کمېږي تعالی الله طاقت راکړلی هغه بوډا دی څه ځای پورې وړی شي ویسه ورسره چاته لار نه ده معلومه لاس نه ونیسه که ټایم درسره یې بوځه ځای ته ورسوه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي صدقه ده صدقه لار چا نه خطا شي ده تا ورته لار نیغه کړه صدقه دې وکړه عمر رضی الله تعالی عنہ یو ځل مدینه کې ګرځي لرې چېرته بهر د یو بوډۍ جونګړه ده هغه جونګړه کې هغه بوډۍ چې ده یوازې ده نور څوک یې نشته په خپله ډېره کمزورې بوډۍ ده عجزه ده ایک یوازې دغلته پاتې کېږي د تپوس وکړه څنګه څه چل دی حالات یې ټول معلوم کړو بیا ځان ذهن کې وي چې د دې خو د خدمت ضرورت دی دې له به اوبه راوړو غواړي او د دې له به سودا راوړو غواړي خرڅ خوراک راوړو غواړي د دې کور کې څه شی نو دا خو کمزورې ده عجزه ده اراده وکړه چې سبا انشاءالله سهار کې به زه راځم او د دې څه ضرورت یې هغه به زه پوره کوم سبا سهار چې راغی بوډۍ به ته وایي چې ستا څه کار شته هغه وایي نشته بچی ولې یو کس راغلی و هغه چې څه کار و هغه ټول یې کړی دی کور یې ټول پاک کړی دی چې څه شی پخول په کار و هغه یې کړی دی اوبه راوړو په کار و هغه یې راوړي دي هر کار یې کړی دی ختم شی دی څه ضرورت و زما ټول یې پوره کړی دی عمر رضی الله تعالی عنہ سوچ وکړه چې زما ما نه وخت کړه ما نه یو بل د الله والا ترې دی خدمت شوقي خو یې که نه زړه کې د څه شي جذبه ساتل پکار دی خدمت جذبه سبا به زه له وخته راځم سبا له وخته لاړ الله اکبر کبیره موږ الله پاک مشران بعضې کور کې هم راکړي دي کورونو کې مشران راکړي دي راکړي که نه راکړي خدمت لپاره بهترین موقع ده که نه خدا مسلمانانو چرته ځئ چرته خدمت له ځئ ښایسته موقع ده خپل مشرانو خدمت وکړي تا نه یو پل مشر دی د هغه خدمت وکړه یو پل له تا نه مشر دی چل وکړه خدمت وکړه دې ته مه ګوره اکثر زنانه دې ته ګوري زما نمبر نه دی که نه د کور د کار زما نمبر نه دی خدمت وکړه بختورې مړه به شي مرد په سره روان دی الله سختونه د کار واخله ستا نمبر نه دی تا خدمت وکړه تعالی به د دې بدله الله راکړي که خدمت دی که نه دی نمبر ته ګوري زما په څلورمه روز نمبر راشي په درېمه که نور دنیا روانېږي روانه دي شي دې به لاسونه دې سیخي زما نمبر نه دی زړه کې د خدمت جذبه یې چې ما چې چل وکړی د چا نه مې دعا واغستی دعا مې واغستی بایزید بستاني یوې نه بلې ته لاړم بایزید بستاني رحمه الله خپلې مور ته وایي ابۍ زما الله تلاش کوم دلته ته یې ستا خدمت هم پکار دی ولې که ستا اجازت یې زه زما د الله سره تعلق جوړم د الله دوست جوړېدل غواړم د الله ولی جوړېدل غواړم الله خپلول غواړم هغه اوچتو مراتبو ته رسېدل غواړم که ستا اجازت یې به یې لاړ شم بچیه ځه الله ته مې حواله کړی ورسه هغه ځای ولټوه د الله عشق د الله محبت دا حاصل کړه روان شو لاړ له کور نه ووته په غرونو کې په ځنګلونو کې په خوشو ځایونو کې الله الله کوي الله یادوي الله والا محفلونو ته ځي ذکرونه عبادتونه ریاضتونه مشقتونه مجاهدې روژې نیسي 10 کاله تېر شو
لس کاله تیر شو یو مرشد نه ځي بل مرشد خواله د بل مرشد نه ځي د بل مرشد خواله لس کاله تیر شو بیا په طرف باندې روان دی په دې کور په دې کلي په طرف باندې بل یو مرشد خواله ځي جو خیال راغی چې زما خپل مور به پکې وینم بډای ده کمزورې ده هغه به پکې وینم راغی ماسخوتن د شپې راغی دروازه یې ټکوله خو خیال یې وکړ چې آرام خو زما د لاسه مور ته میلاو نه شو ځکه زه یم نه کور کې څه خدمت مې وله وکړو او تکلیف وله اوس ورکړمه ځکه چې خامخا شپه ده هغه به پرته وي شاید چې اوده او یخ دی زه ورټکوم هغه به د بړستنې نه پاڅېږم راځي به زما دپاره به ورله چې ور به کولاوي ته مو تکلیف مور له ورکوم دې خبرې د ده د زړه د الله احسار یې کړو دغه وره کې کېناست تر سهاره پورې دغه څنګه کېناست صرف د دې وجه نه چې مور ته تکلیف میلاو نه شي سهار د اورنه چې هغه کوم لښتې راوتې دی په هغې کې اوبه یې ولیدې چې اوبه راووتې پته ورته ولګېده چې هغه تهجد له پاڅېدل ده هله یې ور وټکو چې ور یې وټکو مور هم د بایزید مور وه که نه आवाज یې وکړ بایزید د بچې ته راغلم اوره د ټکولو نه اندازه ولګوله بایزید د بچې ته راغلم لس کاله وروسته راغی بچې ته راغلم راغی ور یې کولاو کړو چې ولیده دغه ځای کې په دغه ټایم کې په دې اوره کې دغه ځای کې چې دی ولیده الله والی که نه هغه د الله سره تعلق یې موندلی یې الله دې زموږ ستاسو د زړه تعلق د خپل ذات سره جوړ کړي چې دی ولیدې الله پاکه بایزید له هغه مقام ته نه دی رسېدلی کومې دپاره چې وته ویې رسوه بایزید وی په دغه ټایم د دغه دعا اثر وقبلېدو چې زه لا دغلته ولاړم چې ما هغه روحانیت او هغه کرشمې ولیدې چې هغه ما په دې لسو کالو کې نه وي لیدلې وی ځان سره مې چې زه چېرته ګرځم زه کوم ځای ګرځم پته الله مندو پسې الله خلک کوم ځای ګوري او دی کوم ځای کې دی خو د مور په قدمونو کې دی خدمت لم الله مقرر کړي کور کې خپل کور کې مشران الله اکبر د یو د دې مشرانو د بزرګانو د یو منټه دعا الله جل جلاله د سپینګیرو د مشرانو هغه سپین سرې بډایګانو د هغو دعا ستا په خیال باندې الله پاک برت کړي مشرانو دعا د کشرانو دپاره کله برت کړي نو عمر رضی الله تعالی عنہ چې ما منې چېرته ناوخته شی دی سبا به له وخته راځم سبا چې راغی د سهار مانځه نه مخکې راغی چې راغی کور بیا سنبال پروت دی ماما د بوډۍ هغه کور بیا پاک ساک پروت دی سنبال پروت دی هر څه برابر دي اوبه راوړې شي دي ډکې شي دي چې څه کار د کولو ټول شی دی حیران شو هغه څه خدمت شته وي او هلک راغلی کار یې کړی دی نشته خدمت دا څوک دی یاره سبا به ښه له وخته راځم سبا سهار د تهجدو په ټایم راغی تهجدو په ټایم باندې عمر رضی الله تعالی عنہ راغی چې وایي که ته بیا ځای پاک شوی دی هغوی څه خدمت شته نشته هغه هلک راغلی خدمت یې وکړو اوس اوبو پسې تللی دی اوبو پسې تللی دی مانګې یې وړی دی اوبه راوړي عمر رضی الله تعالی عنہ چې ګورم چې څوک دی دا بختور چې په دې شپه راځي او خدمت کوي که نه په دغه ټایم کې لمونځونه کېږي که نه کېږي الله اکبر الله دې زموږ په زړونو کې د خدمت جذبه پیدا کړي کوم کس چې خدمت کوي دی چاته ظلم نه کوي ښه یاد ساتئ کوم کس له چې الله د خدمت
د بل مسلمان د ضرورت پوره کولو جذبه د په زړه کې پیدا کړي د چرته په چا باندې ظلم نه کوي. ظالم هغه سړی جوړېږي چې هغه خدمت پیژني نه، هغه د بل ضرورت پوره کول پیژني نه، هغه د بل حاجت پوره کول پیژني نه، بل انسان ته نفع رسول پیژني نه، هغه ځان پیژني قدرې. سبا د جمهور ته راووتم، تیاره د شپه ده، لارې نه سایډ ته ودرېد، ګورم د هلک چې څوک دی، د بوډۍ د کور د وره مخې ته سایډ ته ودرېده چې ګورم چې څوک دی. سات تېر نه یو سړی دی په سر باندې اوبو منګی دی، را روان دی چې نږدې شو عمر رضی الله تعالی عنه چې وکاته ابوبکر صدیق دی. سبحان الله. داسې الله پاک وایي هغه به زه ځانه څوک یم جنت ته اولنی کس زه ځم. د تمامې دنیا په مخلوقاتو کې د انبیاو نه وروسته په تمامو انسانانو کې د ابوبکر صدیق نه غوره بل څوک نشته، لیکن د خدمت څه حل دی؟ د څه جلبه کوو؟ مخلوق خدا ته خیر رسول دا زمونږ شیوه جوړه شي چې زما نه چاته خیر ورسېدی، زما نه چاته فایده ورسېدی، ما چا سره څه ښه وکړی او د چا دپاره مې وکړی؟ الله د رضا لپاره. دویم په دې واقعه کې موږ تاسو ته د دې خبرې سبق راکوي چې زنانه شریف زنانه چې دی هغه د نارینهو نه ځان سیټ ته ساتي. دا د شرافت انتها ده. حالانکه په دې وخت کې ستر فرض نه دی، ستر نشته په دغه دور کې، لیکن شرافت دا دی چې زنانه د نارینهو نه څه شي لري سیټ دی. بل دا دی که ضرورت راشي نو زنانه هم د خدمت دپاره د پلار د خدمت دپاره کور نه بهر ته وتی شي که نه شي وتی شي. خدمت دی، پلار کمزوری دی، بوډا دی، نو زنانه خدمت نه کوي، څوک به وکړي؟ بهر ته هغه نه وځي نو څوک بوځي؟ نو په پرده کې دنده، د خپل خیال ساتلو کې دنده، د ضرورت دپاره زنانه کور ته خدمت دپاره وتی هم شي. قالت احداهما یا غیوی یا ابت استاجره اے پلارا استاجره دے نوکر کد ځان سره دے مزدور نسا ان خیر من استاجرت القوی الامین یقینا هغه چې ته په مزدورۍ نیسې د ځان سره غوره په هغې کې طاقتور او امانتداري او هغه دا دی چې سړی په مزدورۍ نیسي هغې کې څو صلاحیتونه پکار دي. انشاءالله په دې به سبا بحث وکړو. قال شعیب علیه السلام انی اريد یقینا زه غواړم ان انکحک چې زه په نکاح درکړم تعالی احدى ابنتي یو په دې دوو لوڼو زما کې هاتین چې دادي علا ان تأجرني پدې مہر باندې چې ته به مزدوري کوي زما 8 حجج اتکالا فإن أتممت 10 کچرتتا پورا کړل 10 کالا فمن عندك ندا بستا د طرف نه خي. موسی علیہ السلام ما غنو هم 10 کالا پورا کړل. وما اريد زن غواړم ان اشق عليك چې تا ته تکلیف درکم. زما مزدوري سخت نه ده، مزدوري هم سخت نه ده او تا باندې زبردستي هم نه کوم چې ته خامخا به 10 کاله کوې. ستجدني ان شاء الله کچرته د الله رضا شي نو ته به ما بیا مومې من الصالحین د نیکانو نه. که الله رضا شي نو ته به ما د نیکانو نه بیا مومې، تا ته به زما د لاسه تکلیف نه رسي. نوکرانو سره ښه سلوک. نبی کریم صلی الله علیه وسلم آخرنی الفاظ دي چې د دنیا نه رخصتیږي، آخرنی الفاظ دوه وصیتونه، یو الصلاة د مانځه خیال وساتئ، دویم وما ملکت ایمانکم او د خپلو نوکرانو سره ښه سلوک کوئ.
دا الفاظ وی او د دنیا نه رحلت وکړو خپل نوکرانو سره څنګه سلوک خسلوک الله تعالی الله پاک اختیار راکړل نوکرونو سره خدمت اخله لیکن هغه سره چې چلو کا خسلوک دا قال موسی علیہ السلام ذلك بيني وبينك زما استاشوا عمل له فیصله وشو ايما الاجلين قضيت بدوار کی چکم نیټه ما پورا کړه فلا عدوان علي فما بظلم ني کما تکال پورا کنو ته په ما زور نه راولي چې لاس پورا کړ او کما لاس تو رسول زما خو خبر والله على ما نقول وكيل مونږ چې څوی د دې زموار الله دې الله زما ستاسو په بنس کېشته خبر او شو غوا په څوک شو الله پاک قالت احداهما او پدې دو جنکو کې یوي یا ابته بجانا استاجره دې نوکر کد ځان سرا ان خیر من استاجرت یقینا ورهغه چې ته نوکر کئ القوی الامین طاقتور او امانتداری او غداده قال شعیب علیہ السلام انی اريد یقینا زغوالم ان انکحک چې په نکاح درکم تا تا احدى ابنتي هاتين یو پدې دوه لړو کې زما چې دادی علا ان تاجرنی پدی چتما مزدوری کا زما سرا سمانی حججت کالا فإن أتممت عشرا كجدتا پرکللس فمن عندك ندستاد طرف نبی وما أريد زنغوالم أن أشق عليك چه سختیو کم پتا باندی ستجدنی زرد چتب ما بیامومی انشاء اللہ کچرت رضا شید اللہ من الصالحین دنے کانونا قال موسیٰ علیہ السلام ذالک بینی و بینک دا زما استاشوا ایم الاجلین قضیتو چی بدی دو نیٹو کی کمما پورکل فلا عدوان علی پما بزیاتینی والله على ما نقول وكيل الله په هغه سمندي چې مونږ یې وزموار ده